نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام د ایمان په نور منور خلکو نن به تاسو په مخ کې د زکات موضوع بارک یو څه خبرې وکم. محترمینو نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ده د اسلام 5 بناګانې دي پیغو پنځو کې زکات هم شامل ده لکه څنګه چې روزه فرض ده زکات هم د سی فرض ده لکه څنګه چې لمونځ فرض ده زکات هم د سی فرض ده ځکه چې الله تبارک وتعالى په قران مجید کې فرمایي اقیموا الصلاة واتوا الزکاة چې تاسو لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ. وس یو کس کوم لمونځ مني خو نه ادا کوي هغه فاسق ده. همدغه رنګه چې کوم کس زکات مني او زکات نه ادا کوي هغه فاسق ده. همدارنګه چې کوم کس د لمونځ انکار کوي هغه ګناهګار ده کافر ده. داسې څوک د زکات څخه انکار کوي هغه ګناهګار ده. محترمینو الله تبارک وتعالى په قران مجید کې شپږ آیاتونه را نازل کړي دي. په دغه شپږ آیاتو کې دوه آیاتونه داسې دي چې الله تبارک وتعالى د منځ سره د زکات ذکر هم کړی دی. نن سبا په مشرق اسماء تعالی چا څه پوښتنه وکړو چې کاروبار د سرنګ ده هغه یې سمات الله تبارک وتعالى کاروبار خډر را کړی ده او په هغه کې برکت نشته. تاسو لږه څه پوښتنه وکړئ چې حاجی صاحب ټول منځ ادا کړئ هغه به درته د الله په فضل سره 15 وخت منځ ادا کوم. ته لږه څه پوښتنه وکړئ چې حاجی صاحب تر روزه نشه هغه به درته د الله په فضل سره هر کله د روزه میاس راسي زه پر میاس روزه نشم. کله چې دغه څه پوښتنه وکړئ چې حاجی صاحب ته زکات هم ادا کړئ هغه به چې په خلو درته ودرېږي او نه به و جواب درکې نه به دیا جواب درکې. دا ولی محترمو زکات د په مال کې برکت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې څوک دی الله په لار کې د خپل مال زکات ورکړي په هغه په مال کې الله تبارک وتعالى برکت اچي دغه مال کمیز نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه رضی الله تعالی عنهم ته درس ورکاو. په درس کې یو آیات حدیث ویو صحابه ته چې څوک دی الله په لار کې زکات ورکي الله تبارک وتعالى دغه مال حفاظت هم کی او هغه مال فضل خرچي سے بچ کئ. په خوا کې یو نصرانی ورسره ولاړو هغه سکله دا حدیث واورید ولړ خپل مال چې زکات ادا کو ویل چې زکات ولی نکم ور هر کال چې زمون کې شام ته خپل مال تجارت لخباره لګم نو په لار کې غله د غیما مال ټول ویسي کنن ما زکات ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوړو جانو سردار جد الحسن والحسین د خپل خلی مبارک چې دا خبره راوتلې ده چې څوک د الله په لار کې زکات ورکي دغه مال حفاظت الله تبارک وتعالى په خپل باندې کې. هر کله چې دغه نصرانی زکات ورکړي خپل مال د قافله وال سره ملک شام ته لګي. یو څو ورځې بعد خبر رااله نصرانی ته یې د قافله ټول او خان غلا واش کول. نصرانی په ډېر جوز او جذبه کې راځي نصرانی ډېر په غوسه کې راځي خپل تر قیام سره خپل تر راباسي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته روان ده په لار باندې خلکو ته یې شیخ خلکو هغه نبی سیای زند د دوړ جانو سردار یم اے خلکو هغه نبی چې دا دعوه کې چې الله رب العزت په ما باندې وحی را نازلې هغه نبی زه دا دعوه کړې ده چې زه صادق او امین یم. نعوذ بالله نن ما پیغمبر درواغ ویلي دي ما ته ویل چې څوک د خپل مال زکات ادا کوي دغه مال حفاظت الله تبارک وتعالى کې ما د مال زکات ادا کړایو لیکن د مال روغ نه د پاتې سوی هغه غلو وشکاو. هر کله چې دی کعبه شریف ته ورسید نبی علیه الصلاۃ والسلام په حاتم مبارک کې ناس ده. په دغه وخت کې
یو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغی او ورته یې سید دوړو جانو سرداران اے دشنه گنبد جانانا اے جد حسن والحسین اے حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول وخان دي قافله والغلا وشکول لیکن په قافله کې یو داسې د نصرانی وکړو چې هغه بیمار سو بیماری له وجه سره د قافله سره شاته پاتې سو شهر کله د شاته پاتې سو غلا و نشکاو د روغ بچ سو نصرانی کله دغه الفاظ خپل غوغو اوري دغه الفاظ یو صحابي سي اوري د ډېر په احترام سره نبی عليه الصلاه والسلام تکینی چې اے نبی چې تا کومه دعوا کړې و چې ما باندې الله وحي راځي چې تا کومه دعوا کړې و چې صادق او امین یم چې تا کومه دعوا کړې و چې دوړو جانو سردار یم ته په یغه دعوا کې رښتون کوي ما خپل کلمه راوخی زه په تا باندې ایمان راوړم هر کله چې دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي نبی علیه الصلاۃ والسلام نصرانی ته چې قل لا اله الا الله نصرانی کلمه یای او مسلمان کیږي عزیزانو لکه څنګه چې زکات ورکول فائدې دي دغه چې زکات نه ورکول نقصانات هم دي هر کله چې د دوړو جانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه دنیا سے زی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې یو کلی یو علاقې وال د زکات سے انکار وکړو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل فوج ته یې چې اے فوجا تیار سے سبب د علاقې په خلاف باندې جهاد کو چې چا د زکات انکار کړی دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یې چې اے ابوبکر څنګه د دې کسان په خلاف باندې جهاد کوي چې هغه کلمه هم یای هغه لمز هم کوي هغه روزه هم نسی ته بیا دغه په خلاف باندې جهاد کوي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته یې چې عمر من فر والله لاقتلن والله لا اقتلن من فرق بين الصلاه والزكاه الله باندې میکه هم قسم وي چې په دغه کس په خلاف باندې جهاد کما څوک چې د منځه او د زکات په مابین کې فرق کوي محترمین د حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې په خلاف جهاد کو دغه په خلاف د زکات سے انکار کړی وو الله تبارک و تعالی چې دوا ده چې د مفت زکات ادا کول توفیق را پنځ سکتے او کوم خبرې مې سوا کړې لول ما تبع تاسو دغه باندې عمل کول توفیق در پنځ سکتے واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین